دستاربندی او د تقسیم انعامات و اجتماع ده. رونو مجلس ته قرآن شریف ته نو زه مختصر یو څو ټکي درته عرض کوم لنډو الفاظو کې. قرآن شریف د الله پاک خبرې دي. هلکه د قرآن شریف عظمت ما ته کراچۍ کې مې یو ملګري وویل چې قرآن کی عظمت پر آپ کا بیان ہوگا. نو هلته مې خو یو درې ټکي ورسره زیات کړل. یو ټکی مې ده وویې او تاسو ته ویم چې د قرآن د عظمت لوی دلیل دا دی چې دا د الله خبرې دي، د الله کلام دی. معتزله خو وایي الله خبرې نه کوي، او زمونږ د اهل السنت والجماعت دا عقیده ده چې څومره محدثین دي او څومره زمونږ فقها دي چې نه الله خبرې کوي. هغه دلایلو کې اوس نه زمونږ طالبانو ته وایو انه لقول فصل، دا د الله خبرې دی او دا مفصول دی، جدا شوی دی، او دا د هر آیت د بل نه، هر کلمه د بل نه، هر مفهوم د بل نه، هر صورت د بل نه یو ځان له جدا حیثیت لري، او داسې جدا جدا حیثیت لري چې عقاید ځان له مفصل بیان شوی دی، اعمال ځان له مفصل بیان شوی دی، آداب او اخلاق ځان له مفصل بیان شوی دی، او قصص ځان له مفصل بیان شوی دی، او یا فاصل بین الحق والباطل دی، ټول باطل میټاو کړ حق بول بالا شو. د الله خبرې چې د الله خبرې وي، د الله د ذات څومره لوی عظمت دی او د الله ذات څومره عظیم الشان دی، نو دقه رنګې د الله کلام او د الله خبرې او ډېر بابرکته دی. ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه زموږ استاد م او زموږ شیخ م، نو د هغه نه مې تپوس وکړ یو ځل د لاهوري صاحب متعلق. ما حضرت د احمد علی لاهوري، علامه احمد علی لاهوري رحمت الله علیه اورو داسې چې دی صاحب کشف لا افغاني صاحب خو په خپله ډېر لوی شخصیت او ډېر لوی عالم، هغه به چاته مولانا لفظ نه وي، خپله لوی سړی، هغه به مولوي فلان مولوي فلان دا به وي. یو د انور شاه کشمیري هغه استاد و د هغه د علم قایل و، هغه ته به علامه انور شاه کشمیري وي، علامه به وي. او یو د مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه د علم قایل و، هغه ته به هغه شیخ الاسلام وي، شیخ الاسلام. نور به داسې هر څوک چې به مولوي لفظ او لوی سړی م. نو ما ته یې وي چې لاهوري صاحب صاحب کشف، بیا د هغه نه مې دا دوه خبرې اورېدلې، اگر چې دا په کتابونو کې هم شته په حالاتو کې، خو دا مې د هغه نه اورېدلې. وی یو ځل یو مجلس کې ناستو، نو یو سړی وله راغی، هغه ورته وی ستا په ګاونډ کې دوه کسه مړه دي او جنازه به یې ته کوې. یو ځای جنازه مقرر کړې ده اور جنازہ آپ پڑھائیں گے تبا کے. وی لاہوری سے بھی ایک جنت کو گیا ایک دوزخ کو. علماء ناستی، طالبان ناستی، کہ کم خلق ناستو زی علم دا خلقو اگی حیران شو کہ خدا ہے دا خو غٹا دعوه دا دعوه خو چانه دا کڑے و سپورے، دا خو تا دا غیبو دا علم دعوه اکڑا، تا خود رسول اللہ مبارک مخکم چا دا خبر نه دا کړي. حتی یو صحابی حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ دا دا حضور پاک رضاعی رو رضاعی بوتوا، او دی پا مدینہ منورہ کے دا ہجرت نپس لنبے وفاتو، او حضور پاک جنازہ پہ موکلو وی جڑل ورپسے، او بے پا قبر ورطا پا خپل تیگر آواغشتا. یو صحابی ته وی دا ګټه راوړه د قبر سر باندې کېده، هغه اوچته نه کړې شوه، درنه وه. رسول الله مبارک په خپله لاړ او لستوڼې اوچت کړه، تیږه یې اوچته کړه او په هغه قبر یې کېښوده. وی نعلم به خانا، موږ به د خپل لور قبر په دې پیژنو، او زما په خاندان کې چې څوک هم وفات شي د سره به یې خوا کې ښخو ډېر. لیکن کمی بی بی سره چې هغه ډېره
په مدینه کې نو د هغې د خولې نه یو ټکي ووت شهادتي علیک زه ستا متعلق ګوی کوم د زړه نه چې اکرمک الله تعالی خدای عزت درکړی او الله جنت درکړی په هغې حضور پاک خفه شو وی تا ته څه پته لګي ته به غالب ګمان به احسبو غالب ګمان دا کوم چې خدای به جنت ورکړي زم دا غالب ګمان لرم او د شهادت لفظ بالیقین دا به بالکل ته نه وی خیر خو مونږ طالبانو ته د هغې څه توجیحات تشریحات کوو ځکه بعضې ځایونو کې د الفاظ استعمال شوي دي لیکن حضور پاک خفه شو د یو انسان متعلق جخت دا خبره کول چې دا جنت ته لاړ او دا دود بس وی زما غالب ګمان دی چې خدای به جنت ورکړي یا یو انسان دی او هغه مظلوم مړ شو نو د حدیثو په رڼا کې دا ویلی شي چې حدیثو کې د داسې مرګ متعلق شهادت ویلی شوی دی انشاءالله ورسره وایه موږ به خپل غالب ګمان ته ګورو او ظاهر ته به ګورو نو دله به خدای جنت خو هغه داسې سکروټه خبره وکړه یو جنت ته بل دوزخ ته وی صاحب دا تاسو څه وی وی آپ پوچھ لے چې معلومات یې وکړل نو یو مرۍ ته تیزندې چولې وه پنده ځان یې وجلی او ښکاره خبره چې کوم سړی ځان مړ کړي او مرۍ ته پنده واچوي خودکشي دوزخ ته لاړ او بل اکسیډنټ کې مړو صاحب الحدم شهید هغه په دې بنیاد دا خبره وکړه زما وروڼو دا د غیب علم نه دی ګورې د غیب علم دا د الله خاصیت او خصوصیت دی او د قرآن شریف ډېر نصوص پې دال دي قل لا یعلم الغیب الا الله داسې نور هم پکې شته دا دغه وخت سره کشف ورته وایي په دې سترګو یو شی نه ښکاري الله الهامن د انسان زړه ته ور واچوي د زړه په سترګو یې وویني الله ورته زړه ته ور واچوي او دا د انسان په وس او په اختیار کې نه دا چې کله الله وغواړي ورته واچوي چې نه غواړي نه اچوي او علم خو هغه سید دی هغه خو د کلیاتو چې یو سړی ورته معلومې ادراک کوي هغې ته بیا عالم وایي او چې غفلت نی خوب نی نو عالم به په خپلو جزئیاتو معلوماتو هر وخت خبرداري دا داسې نه ده دا خو چې خدای وغواړي نو ورته القا وکړي زړه ته چې ونه غواړي نه کوي کشف ورته وایي بعضې جزئیات الله بنده ته وښیي بعضې ورته اړو ښیي نه نو به هر کیف دا ګوره یو جنت ته دغه تعالی خو یو ځل ولا چا دم افغاني صاحب دعوت ورکوي ما جمعات جوړ کړی دی پهلی نماز آپ پڑھائیں لومبی مونځ به ته کې چې لاهوري صاحب ورغی جومات ته وردن نه شو او جومات ډېر اعلی جوړ شوی ډېر ښکلی د اکثر دی لاهور ته یا کراچۍ ته لاړ شم هغه خلک هم جوماتونه ډېر ښکلی جوړوي په جوماتونو وس کوي وس زمونږ پښتانه په دې کې نه دي خفه کېږي ما پنجابیان او سندیان په جوماتونو کراچۍ والا بالخصوص نخرې کوي یو کس په کروڑونو کروڑونو یو جومات جوړوي مدرسو سره ډېر امداد کوي غریبانانو سره امداد کوي هغې مالی عبادت کې تکړه دي بدني کې بیا نه دي شوي او موږ خلک بدني عبادت کې تکړه یو مالی کې نه یو شوي دلته چېرې مدرسې چنده غواړي یا د جومات دپاره نو 10 ځله خوا نوټ روباسي چې د 50 دی او که د 100 دی ګوري داسې ډېر داسې بابا روباسي نو ګوري نو تا ته وي ته وګوره دا رسو دی د 50 نوټ یې خو د پکې شکي چې هسې نه یو صفر پکې نه ینم چې در 500 او هلکه د رنګ نه هم پېژندلی کې نو نوټ هم بیا ګوري زوړ پکې ګوري هلکه نوی او زوړ خو یو شان لګي که نو نوټ کې راوباسي جومات کې د بجای بله نو نوټ سر خوړلې د خولو دونه ډک شوي چې جب جوبې د لاسو کېړی راغی موږ دې کې نه یو شی هغې بیا بدني کې هغه یو سړي روژه به یې نه نیوه او دغه ته به ناستو پیکوڼو ته روژه ماتې ته چا ورته وایي خدای دې بېخو ما سر روژې ولې نه نیسې وی پټان جانې روزه جانې پښتونه او دا ګرمۍ د موسم هغه ګرمې روژې به دې بیا پلار نیسي
نو چا ورته وایي خوارشه روجې نه نیسې او پیکاوړو کباب په روژه ماتې ترې خپې ماتې کړي دي وایي څه کافر خو نه یم چې ماتوم به یم نه لیکن په مالي عبادت کې ډېر تکړه دی یو جومات کې بله ایر کنډیشنونه دي نو خشته جوماتو چې لاهوري صاحب ورغی بیا ورته کشفه شو د الله د طرف نه القا الی القلب الهام ورته بیا وشو دونه مضبوطي بیا هغه نسبت الله سره دا هغه د خولې نه خبره وځي خو بیا درته وایم چې دا کله الله غواړي یو جزیه ورته پړه کې واچي چې نه غواړي نه شي دا د الله په خوښه معجزه د الله په خوښه د پیغمبر په خوښه نه چې الله غواړي صادره کړي چې نه غواړي نه صادره نو چې لاهوري صاحب سنگ وردن نشو نو وی بہت اعلیٰ خوبصورت مسجد ہے مزیدار اعلیٰ کاش کے حرام پیسوں پہ نہ بنا ہوتا ارمان چې په حرامو نه وي جوړ شي نو سیټ ته جادا سکړې وي دا مولیان راوړي چې ټونګکۍ دي دا د حرام خورې درته وي یقین وکړه سیټ صاحب وی حضرت نے سچ فرمایا ٹکے ہوئے میرے بچوں کو میری بیوی کو پتہ نہیں صرف مجھے پتہ ہے میرے ساتھ سود کا کچھ رقم تھا تو میں نے یہ مسجد اس پر بنایا پدے میں جوڑ کر خیر واقعات یہ ډیر د کشف ورته کېده نو ما د افغاني صاحب نه تپوس وکړم حضرت په دغه زمانه کې خو ډېر اکابر علما تېر شوي ډېر محدثین دته کشف کېده دا وجه څه ده دا ټکې واورئ نو افغاني صاحب وی دا د قرآن خدمت کړی دی 40-45 سال د قرآن خدمت ریل کیم کړی دی جیل کیم کړی دی راستے میں بھی کوچے میں بھی مسجد میں بھی بیٹک میں بھی اور ہر مجلس میں قرآن حکیم کی خدمت کی ہے دا قرآن برکت چې الله دته کشف کړي حتی چې یو ځل دا واقع ما د بل چا نه اورېدلی که کتاب کې مې لیدل اوس مې یېره ده یو ځل په پلیټ فارم و د ریل ګاډي په څه ورته ویل لکه دا ټیشن او ریل ګاډي ته خطه یو خپې په پیدان و یو لاندې او یو سړی آواز وکړي حضرت ته یو ایت تپوس کوم واپس راکوي شو شاګردان وی صاحب د اخري ګاډي دی په دې پلیټ فارم رو رواني خلک په روانه کې ورخېږي او بل ګاډي نشته سبا به بل ګاډي 11-12 بجې او دا ګاډي لاړ بیا به څه کوو دلته او ته به څه کوې په دې خاورو کې بوټل هم دلته نشته مهرباني وکړه پرېږده وایي نه نه دې بچي د قرآن د آیت تپوس کړی دا به خامخا جواب ورکو او ګاډی دې لاړ شي خو چې د قرآن آیت وښیم په دې خاورو او په دې ځمکه به شپه تېره کړم خو چې ته د قرآن آیت ورته وښیم زما وروڼو قرآن ډېر برکته کلام دی د الله او د قرآن ډېر لوی عظمت دی او ډېر لوی شان دی د قرآن شریف موږ ته پته نشته دا پته هغه چا د رڼا نه هغه څوک خبري د رڼا په فایده هغه څوک پوهېږي چې تیارې لیدلی چې چا تیاره نه لیدي که نه هغه ته څه پته لګي چې رڼا لا څه شی موږ ته خدای تیاره نه ښیي تاسو چې بار ملکونو ته لاړ شئ او د هغې دورې وکړئ خصوصا د کافرانو ملکونو د قرآن په قدر به تاسو پوه شئ نو قرآن شریف تلاوت پکوي بچې ټول ها څومره چې دلته ناست یې روزانه نیمه سپاره نی ربع یو پاڼه یو صفحه دې وي او د قرآن شریف تلاوت پکوي هلکه کوې به که نه نن نه په لاس اوچت کې او شوق سره وایي انشاءالله داسې نه چې چا د قرآن سره مینه وي ابه شوق سره اواز کوي شوق سره وایي انشاءالله نور شوق سره نور شوق سره دویم به داسې کوو که خیر انشاءالله یو بچې به قرآن ته ورکوي حافظان جوړ کې او عالمان د بچو نه جوړ کې پرېږدی ماړه ډوډۍ د خدای په لاس کې ده زما دې په خدای قسمي روټۍ موږ له خدای راکړه او ښه ډوډۍ راکړه الحمدلله نو جاپان نه راتلم نو دا ما مخکې م ویلي دي خو اوس ته نوې وایم نو هلته یو ملګري ما یې لکه د ما دا وزن نه کمیږي وړه مو ځان له شین که څوک وایي واک کوه په واکونو م ستړي شو څوک وایي غنمو
جو ډوډۍ بنده کا یو ځل ډاکټر ماته وی غنمو ډوډۍ بنده کا د اوربشو خوره روجې بندې کا غوړ بند کا میخه یو میاشت مې ښه مضبوط پرهیز وکړ پروګرامونو له به تلم مې لکه ډوډۍ به پکې نه سهار به مې د اوربشو داسې پوټۍ غوندې روټۍ خوړه ماسپښین د علوم حقانیې ته تلم د هلکانو ته پته دي به روټۍ خوړه ما به نه خوړه څه مې بند کړي وریجې او غنم او جوار او دا څه ورته وایي چپاتي او هر څه مې بند کړي میاشت پرهیز مې وکړ ډېر خوشحاله وم مې که خیر یو 130 کیلو وزن له به مې ډغره ورکړې نشانه او په لاره به راتلم هلته به دې موټر والا ته ما وې یو 2 کیلومیټره ته ما نه مخکې ودرېږه زه به ورپسې تیز روان وم واک به مې هم کوم مازدیګر هلته مې رشکه کې دوستان دي د هغوی ځای ته تللی وم هغوی یې لوا پخ کړې وه ښه اعلی مزېداره د سوچو غوڼو وي دا وخورم یې نه ما پرهیز شروع کړی دی غوړ هر څه بند چې دا وزن مې لږ کم شي هغه وی یاره په دې لږه څه نه راځي یاره مې نه خورم وی څونه کم شو مې لا مې نه دی کتلی میاشت پوره شوه یو ورځ نیم پس چې لږ نورم ښه پرهیز وکړم او پرهیز باندې تنګ شم بیا به ګورم انشاءالله 20-30-25 کیلو به که خیرې کم شوی هغې وی یاره ته وګوره نو هغې سره ډیجیټل تله و هغې یې راوړله مې ده راوړه انشاءالله 20-25-30 کیلو له مې ډغره ورکړې نو چې هغې باندې ودرېدم نو 1 کیلو کم شوی وای خدایا مې دې خوا که دا لوه دا دې خوا که اسیم ځان لړه شین که او دا څیزونه م پرېښودل دا خیر دا څنګه په دې اوبو د اوربشو ډوډۍ او بیا هم غټېږو زما شاګردان دي هغه ډېر غټ غټ دي ټول غټ دي ټول غټ دي نو ما ورته ویل لکه تاسو ټول غټ غټ یې د خدای بندګانو لږ خوراک کم کې ما ته مولوي صاحب خوراک څنګه کم کو وی تشې اوبه څښو سوچه غوړي کېږي غټېږو کور هم بدل که بل کور ته لاړو بیا هم غټېږو وی ښځې م نری نری را واده کړې وی راشه وګوره په کټ کې د ناستې نه یې دونه غټې شو دا دی ورته جینز غوندې وی بعض انسان کې وي د هغې د وجه نو ما په جاپان کې یو غټ سټور و ملګرو هلته بوتلم نو هغې یو شی هلکه مې د دارو یو خانه وه پکې مې لکه دلته د وزن د کمېدو ګولی پکې شته او که نشته نو هغه بنیادم چا چې هغه سټور کې ناست و راغی وی دا د وزن د کمېدو ګولی به جاپاني پې لیکلی بل څه نو ما یو ډبې راواغېسته نو هغه بیا د موبایل کې شی دی چې ورته ونیسي نو اردو کې ټرانسلیشن کوي نو هغه یوناني پې لیکلي وو ډېر اجزاو پکې وو هغې باندې لیکلي چې دا به په ناره خورې 15 ګولی سار په ناره 15 غرمه په ناره او 15 ماښام په ناره تاسو یقین وکړئ که د نارې ټیم مې ول اوسه پورې پیدا کړي ناره ماره نشته نو دا زمونږ ژوند دی الحمدلله تاسو ته هم زه دا وایم دا مه وایئ چې ډوډۍ به کم دی ډوډۍ به کم دی او رزق به کم دی یو بچې نوسې حافظ عالم د نه غواړم د الله د دین دپاره څوک تیار دي لاس اوچت کې انشاءالله وایې مړه دام رووې انشاءالله شوق سره وایې او دریم به دا مهرباني کوئ چې دا مدرسه چې کومه د مولانا ابوبکر صاحب ده دې ته به خپل ماشومان رالیږئ چې سبق پکې ووایي او د دې سره به مالي تعاون هم کوئ به انشاءالله او د نوم عالم به قدر کوئ د علماو عزت او احترام به کوئ که خیر کوئ به که الله مو خوشحاله که الله هم برکات نصیب که او الله هم د دین او د دنیا کامیابی نصیبه که دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین کوئ که نه ما ته څه وایي وی دستاربندي به کوو زمونږ د حضرت شیخ شهید صاحب پلار و مولانا اکبر جان صاحب رحمت الله علیه نو دا ښځې چې سلام اچوي نو هغې وایي استاد جي سلام کومه السلام علیکم نه وایي نو هغه ته به ښځو وایي استاد جي سلام کوم وایي کوه که نه نو دې وایي دستاربندي کوم یې کوئ که نه
الله تعالی دې مدرسې له ترقي ورکړي، الله دې برکتونه ورکړي، الله دې مولانا ابوبکر صاحب او د هغه د ملګرو د علم برکات نصیب کړي. کومو ماشومانو بچو چې دلته سبقونه ووایي، انعامونه واخیستل، الله دې ښکلي عالمان کړي، الله دې حافظان کړي، الله راغلي مسلمانان ټول وبخښي، الله ټول له د عافیت ژوند ورکړي، الله ته موږ د حاسدینو د حسد نه وساتي، د شریانو د شر نه مو ساتي، د سنتو دایره کې زندګي نصیبه کړي. او یا الله د راغلي مسلمانان ټول د ډکو زولو سره واپس کړي، او الله تعالی د بچو نه عالمان او حافظان جوړ کړي. شهزاد صاحب ته دعا کې بیمار دي چې الله روغ صحت او عافیت ورکړي، او نور که څوک بیماران الله شفا ورکړي. او دلته یو بل مریض هم دی، مفتی صاحب محترم را تاسو فرمایل دا هغوی یو مریض دی، هغوی ته دعا وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي، الله عافیت ورکړي. ثاقب مولوي صاحب ته هم دعا وکړئ، د زوی بیمار دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي، الله دې وله شفا ورکړي. یا الله چې څومره بیماران مجلس کې کورونو کې ټول روغ صحتونه ورکړي. د چا بچي نه الله اولاد ورکړي، د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ولا ورکړي. خادم دی بچی نشته، او طاهر صاحب دی خادم دی، دوکه چې الله ولا بچي ورکړي، د چا هم نه الله نارینه اولاد ورکړي. او الله دا ټول چې دا څومره نوجوانان دي بچي دي، الله د منځونو ذکرونو نیکو اعمالو توفیق ورکړي. دا اداره سکول دی، الله دې کامیاب کړي. سکول ته هم دعا وکړئ که نه، او که نه دلته موږ له تاسو له ځای درکړو، الله دې دا کامیاب کړي، الله دې ډېرې ګټې ورکړي. سکول پرنسپل صاحب او د دې اساتذه ولدې الله د خیر او برکت ژوند ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین.